قبر تنور شي اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي او کله لاندې د لاهور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاہوری رحمت الله علیه پسترګو خودلې وا ویل په مخه را تلاس راخ کو او راته وی چې دې ادیره ته وګوره افغانی صاحب قران خورو چې ما ادیره ته وکړه د هر قبر نه د اور لمبه راوتی د هر قبر نن درې ورځې ته مړی پسې ناشته تا سره د احساس وی جما چیخه دغه بسالی ال قبر به یو سټمارې زوی برازي او دا دوا بیان کو دا دوا بیان کو او بیا چې معتبر راشي خان راشي خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه بکینی نو پردي زبیداسونه خدا دوا بیان کو دا داسې کی اشاره کم زیته وکي استامړې چې شوی د زما د ته په خوشحال شي چې خانم راغی زما مړی ته دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې په زندګۍ کې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات په بازارونو او په جمعاتونو کې او په بازارونو کې د مړي خبر ګرځول چې دي دا حرام دي د مړي خبر ګرځول په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړی تلاړ نشمم ګیلې نشتا ځکه چې ما خپل مړی ته ترا غوښته نه نو زاور کې خپل کار کوم ستا واده ته ز قدر نه رالم په ما دي سګی ده نه زما دي خړلې ده او نه ستا خرمه زاور کې خپل کار خبره د دین کوا یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته د دنیا مکوا تباہ بشي غرق بشي انجام بم بیا داسې وی چې څوک بم راټینګولې نشي دیو جنا سوچ کوي روزه د الله تعالی د داسې عبادت ته داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سے بوئی په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی سے بوئی هر عبادت کې ریا راتلی شي روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی کته پټاو خرم چاته پته بنه لګي نو واحد عبادت پټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا ناراضي نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي عزیزانو یو ټکی بل وور تاسو مونږ ټول غریب خلک یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټي وکي ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی ها چې خان ورته روټي وکي او راوي غواړي ا مزدور بسک نواب ورته وکي د ملک بادشاہ یو غریب ته روټي وکي الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي
نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټه وکړه چې په ما پرون الله ډېر لوی مهرباني کړې ده. وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانې راکړې. چرته زو چرته د بادشاہ لاس. کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړې. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټه کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به. روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس بڅنګي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما ده او د روزه په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم. الله وایي د روزه په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم، یعنی زبر د روزدار شم. په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستاشي. اسی وېما چې یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. او یو ور درته کوم عزیزانو چې دا ووري نن سبا خو رو جماعتي د پاره د خلکو سسه نخري جوړی کړي. په خپل علاقې کې چې کمزې اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسنه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه وي بیا به تباه شي، غرق بشي. په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک به پښمنی پاتې نشي، څوک به چایو پاتې نشي. نو تبوي چې مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. دا یو سړی راته بل ورته مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. کینه د ګډي بچیا تا ځان له سکړی او غټه واخه به دې پخ کړی، ټیپر به دې پکې چوری، چټنی مټنی به دې ځان له سکړی. په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدرې روزه تا د پاره ودیس. دا دواړه خدای جوړ کړ، دواړو روزه ونیوه. چې روزه ونیوه چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو، حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړیو. دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي. ا دواړو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټولو چت کو غیله بار ورکو. د چا غنی کبه وکي
مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي د چا مور به وکي زبردست وکم سباله بیا روزه کړه په نهاره چې بیا روزه کړه چې ماخام بیا څه قجوري وغیرہ تیار کړي بیا دروازه کې आवाज وشو چې یتیمان یو د روټای درکب نه لګي بیا حضرت علی ارسوچت کو باره وک بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو نه فاطمه وکنه خاتون جنت وکنه مونږ به د خپلو انبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته بده سیو کوي تاسو په ایمان وای ها زبې وکم تاسو به وکړئ په درې مورز بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې وکړو بیا دروازه کې आवाज وشو چې اسیران یو دروټای درکم نه لګي بیا هر سوچت کوور قران راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قرآن راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ بد شرب په ټوله دنیا خور او بیا روټي وخوروله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله روټي خدای د پاره در باندې وخوروله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل درنه نه غواړو نه شکریا درنه غواړو خدای د پاره در باندې و نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې بد اثر وي کوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به رو جماعتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د دې ملک د پاکستان شریف ډلې حج ته ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټول ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو اجیراشي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تلم او چترای ورا سره د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خوځه په منځو درېدم او زه ورته اوس په منځ کې ګورم او یو سړی اوچته کړه او منډه کړه نو منځ مې ورپسې ماتولې نشو او بجاوی نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مو په دې تمکه گئی چې جمعات لده یو قجوره راوړو 50 کروڑه کجوري ثواب دی او د
پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی پکې دا پکوړې میکوړې به ټولې په دې خونه درو منډلې شي او جهنم ته به روان کی پکوړو میکوړو خبرې نشته تاسو خیال راکړئ پردې حق عمر له بیړه تباه او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر ورځ خدای نه را پرېږدي که څه چل دی یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مليان په 1 بجې راځي جمعه دا به هم سبا د جنت ټیکهداري